بسم الله الرحمن الرحیم. زه یم ستاسو کوربه ساجد محمود خان. پروګرام د نن سوال سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. ګرانو اوریدونکو، خوشحال خان خټک د پښتنو داسې یو نامتو شخصیت دی چې په ده باندې موږ سره ډېر کم معلومات دي، یا داسې معلومات بعضې وخت شته چې هغه د حقایقو سره تصادم لري، او موږ اکثر وینو چې دې باندې کم لیک شوي، نو ډېرې خبرې زموږ مخې ته راشي، خو ډېرې داسې خبرې وي د هغې د ژوند داسې اړخ وي چې هغه زموږ مخې ته رانه شي. نو د هغې دپاره ضروري دا ده چې موږ داسې خلکو سره په هغې باندې گفتگو کړو چې دې حوالې سره تحقیق کړی وي، دې حوالې سره علم لري، او یا دې حوالې سره څه داسې مستند ونته کې لیک کړی وي. ګرانو اورېدونکو، زموږ بدقسمتي دا ده چې زموږ هغه مشران چې چا په مختلف میدانونو کې خپل ځان ښودلی دی، خپل هنر ښودلی دی، خپل فن ښودلی دی، یا بل څه داسې څه کارنامه یې کړې ده، موږ هغې اکثر نه یادو یا هیر کو، یا زموږ را روان نسل ته د هغې باره کې ډېر پته نه وي. نو لہٰذا پښتونخوا ریډیو مردان دا کوشش کړی دی چې تاسو ته دې حوالې سره هم آګاهي درکړي. هغې کې موږ اکثر تاسو به لیدلي وي چې شاعرانو باندې خبرې کوو، اکثر موږ داسې نور شخصیاتو باندې خبرې کوو، یا داسې موضوعات روړو چې هغې کې تاسو ته معلومات کېږي او یو سنجیده قسم گفتگو پکې مونږ خپل ملمه سره کوو. که د نظم، که د نثر، که د خط دی، که د نظم، که د نثر، که د خط دی، په پښتو ژبه مې حق دی بې حسابه. او بېشکه د خوشحال خان خټک داسې یو شخصیت دی چې د په پښتو ژبه باندې بې حسابه، بې کتابه حق دی. د پښتو ژبې دپاره ډېر څه کړي دي، خو مونږ له پکار دا دی چې د هغه کار، د هغه ژوند، د هغې حوالې سره مونږ ځان پوه کو او هغې باندې نور کار هم وکړو، د هغه سوچ، د هغه فکر لا مزید تقویت ورکو، هغې له مزید طاقت ورکو او هغه سوچ پښتون معاشره کې راولو. ګرانو اوریدونکو، د خوشحال خان خټک د ژوند ډېر زیات اړخونه دي. هغې کې هغې یو جنګیالی هم پاتې شوی دی، یو مجاهد هم پاتې شوی دی، یو داسې شخص هم پاتې شوی دی چې د پښتون قوم دپاره هغه د مغولو سره جنګېدلی دی. خو دې حوالې سره به موږ د خپل ننني مېلمه سره خبرې کوو. ګرانو اورېدونکو، زموږ نننی مېلمه د هېڅ تعارف محتاجه نه دی. پښتو ژبې حوالې سره د هغې خدمات د چا نه پټ نه دي. مشتاق احمد مجروح صاحب چې یو 3 درجنه نه زیات کتابونه د پښتو ژبې حوالې سره لیکلي دي او د تحقیق شعبې سره هم وابسته پاتې شوي دي. چونکه داسې ممکن نه چې زه ټول کتابونو ذکر وکړم، خو زه به کوشش کوم چې د هغې چې کوم اهم کتابونه دي هغې حوالې سره زه تاسو ته لږ ونته کې تعارف وکړم. دا کتابونو په 1980 کې دی یو کتاب لیکلی و، یارانه په شلتالو. د هغې دویم کتاب دی زرکاڼې، چې د هغې 6 ایډیشن هم راغلی دی، یعنی دا 6 پیرې شایع شوی دی او بیا هغې نه پس تقسیم شوی دی. د 6 ایډیشن مطلب دا دی چې د دې د چاپ کولو ضرورت 6 پیرې راغلی دی. د دې بل یو اهم کتاب چې دای کې تحقیق او تنقید شوی دی، هذا ما کنستم، د دې یو کتاب دی چې هغې کې تحقیق تنقیدي کتاب دی. د تاریخ جړه 2004 کې دی لیکلی دی، تکل دسته په 2008 کې لیکلی ده، ساهو پښتو 2016 کې لیکلی شوی دی، او مظلوم خوشحال 2019 کې لیکلی شوی دی. او زموږ نننی پروګرام هم د مجروح صاحب سره دې حوالې سره دی چې موږ دینه د خوشحال خان خټک د ژوند په حواله باندې خبرې وکړو، د هغې هغه ژوند چې کوم هغې په جنگ و جدل کې تیر کړی دی، او دویم هغه اړخ چې هغې کې دی د پښتو ادب دپاره خدمت کړي دي. ګرانو اورېدونکو، دې پروګرام کې پیش کوونکي خیالات زموږ ګران مېلمه خپل خیالات دي. د دې خیالاتو سره زموږ د ادارې یا زما متفق کېدل ضروري نه دي، دا د هغې خپل خیالات دي. نو راځئ چې پروګرام طرف ته وړاندې کېږو او تاسو خپل مېلمه سره ملو کو. مشتاق احمد مجروح صاحب، ټول ناول خو زه تاسو ته خپل پروګرام کې هرکلی وایم، تاسو ډېره مهرباني، تاسو موږ له ټایم راکو، پښتونخوا ریډیو لم ټایم ورکو، ډېره مننه. الله مو خوشحاله را، تاسو ډېره مهرباني چې زم دلته راغوښتم او زما د افکار یا خبرې تاسو داسې ښکاري چې هغه د پیش کولو قابل دي، نو زه په دې باندې فخر کوم. او تاسو چې څه زما نه تپوس کول غواړئ نو زه حاضر یم. ضرور. مجروح صاحب، تاسو چونکې تحقیق سره وابسته پاتې شوي یې، نو زموږ دپاره دا هم ډېره اکثر زموږ د ریډیو پالیسي هم دا ده چې کومو خلکو تحقیق کړی وي یا ریسرچ کړی وي داسې چې هغه یو فیلډ سره تړلی وي، نو موږ هغه کسان زیات راغواړو ځکه چې ای سره باقاعده یو مستند تحقیق موجود وي. نو لہذا تاسو دا راتلل زموږ دپاره د اونر خبره ده چې تاسو تحقیق کړی دی په یو څیز باندې، کتابونه لوستي دي یا
تاریخي حوالې سره هم تاسو تحقیق شته، ادب حوالې سره هم شته. نو ډېره مهرباني. ټولو نه اول خو به زه تاسو نه کتاب لیکلی دی مظلوم خوشحال مظلوم خوشحال. دا ولې مظلومه دی؟ د دې مظلوم جی اس ډېرې معنی دي. اول پکار چې زه ظلم معنی تاسو وکم. ظلم دی ته وایي چې د چا حق وهي یا یو شی ته د یو ځای کې پروت وي د هغه هلته حق وي د پرې ښودو هغه تر هغې نه بې ځایه کې د چا حق تلفي وکړي چا سره زیاتې وکړي دا ټول د عربی ټکي نو په ظلم کې ډېر بلا خبرې راځي. نو د خوشحاله به سره دغه ټول ظلمونه شوي دي. د لومبي نظر کې دغه چاته زما د کتاب د نوم ټایټل وویني نو هغه به وایي چې مظلوم خوشحال نو دغه چې کتلې نه وي نو هغوی به دا وایي چې یاره د سره ګنې مغول ګورنمنټ هغه ټایم کې په ژوندانه باندې ظلم شوی ظلم کړی دی. خو دې نه زما مطلب هغه ظلم بالکل نه دی. دا هغه ظلم دی چې د انګریزانو د وخت نه په 1800 کې د خوشحاله بابا دیوان په لومبي ځل د ډاکټر بیلیو یو انګریزو هغه چاپ کړی و په 1870 کې. نو هغه خو چونکې اهل زبان نو پښتون نو پښتو زده کړې وه خو هغې خو دومره نه پوهېدل. نو د هغې کې ځینې غلطۍ شوې وې چې هغوی په پښتو ډېر پوهېدل نه یا چې کوم کاتبانو سره وو سره هغوی نه غلطۍ شوې وې او غلطۍ خامخا کېږي. نن سبا هم تاسو ګوره جدید د کمپیوټر زمانه ده خو ټایپنګ مسټیک کېږي یو ټکي غلط ولیکلی چې دغه وشي او پخوانۍ کلمې نسخې چې وین د هغې لوستل چې بو نو هم ډېر ګران کار و ځکه چې یو خو د خوشحاله بابا شاعري هم ګرانه وه فارسي عربي ترکي دا لفظونه هم پکې وو. نو د هغې په وجه غلطۍ شوې وې. بیا د هغې نه پس د دغه کتاب نه پس په 1952 کې زمونږ یو ډېر لوی محقق او ډېر لوی نقاد دوست محمد خان کامل چې هغه یو ډېر ښه وکیل مو هغې په لومبي ځل د خوشحاله بابا کلیات مرتب کړو. دغه کلیات کې هغې ډېر زیات کوشش وکړو ډېر ښې دغه کړی و چې کومو شعرونو تشریحات غوښتنه هغې تشریحات یې کړي وو د ګرانو ټکو معنی یې کړې وې. خو چونکې هغه هم یو انسان و تاسو ته پته چې په دغه 1952 کې هم دا سهولیت موږ سره نو کوم چې موږ سره نن موجود دي. لکه موږ سره نن په یو کلیک باندې موږ دنیا ډکشنري او انسایکلوپیډیا راړولی شو. په هغه زمانه کې بل ته کتابونه هم ډېر نه وو چې د عربی یو ډکشنري یا د فارسي یو ډکشنري به وه هغې سره به هغه ټکي وکتل نو هغه ټکي پیدا کېدی شو چې کوم د فارسي او د عربي و. خو خوشحاله بابا د ترکي ژبې او بیا د پښتنو د مختلفو لهجو ټکي مې استعمال کړي دي. نو په ځینې ځای کې د کامل صاحب نه تېروتنې شوې وې او دا خو تاسو ته پته راځي چې یو انسان کار کوي نو د هغه نه مخامخه غلطي کېږي. معصوم یو پیغمبر وي چې د هغه نه غلطي نشي کېدی. د علامه اقبال یو شعر دی چې تاسو هغه شعر وایم गिरते हैं शाहसवार ही मैदान जंग में वो बच्चे क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलेंगे क्या गिरे जो घुटनों के बल चले. اوس دایم چې سړی په خړپوسي کوي یا کار نه کوي نه بس غلطي وکړي دا خو یو کار کوي تحقیق کوي تنقید کوي کتاب لیکي د هغه نه مخامخه څه غلطي نه مکیږي. هغه غلطي وشو دا کتاب چې کومه کامل صاحب د کلیات دا بیا په 1960 کې بیا چاپ شو دویم ایډیشن. صحیح شو جی هغه هم دغه سره روانو کورس کې هم شامل و سټوډنټانو لوستو خو دې کې چې کومې غلطۍ راتلې نو هغه چا مخې ته نه راتلې ځکه چې دونه لوی نوم و دا کامل صاحب چې یاره دنه بس لوی سړی څوک شته دی نه او ده به غلطۍ نه وي کړې نو چا نوټس د هغې نه اخېسته. بیا د هغې نه پس په 1960 کې یو زمونږ شاعر ادیب مو سرکاري افسر مو میاں سید رسول الله صاحب د بدرخو نو هغې د ارمغان خوشحال په نوم باندې د خوشحال بابا شاعري چاپ کړه. خو دې کې او د کامل صاحب په کلیاتو کې صرف یو فرق و چې په دې کې ورسره د بازنامه د خوشحال بابا ځان له تصنیف و صرف د بازونو د علاجونو متعلق لیکلی و هغه او فضلنامه دا د فقه ترجمه وه پښتو کې فقه ویلی و په شعر کې نو ده سره هغه هم شامله کړه. خو ده نه نوټونه لیکلي وو نه تشریحات لیکلي وو نو هغه صرف د کتو دپاره و چې د خوشحاله بابا شاعري ته سړی کتی شوه نور ته څه زده کړه سټوډنټانو نه شوه کولی. صحیح شو جي. بیا د هغې نه پس دا په 2014 کې زمونږ ډاکټر یار محمد مغموم خټک چې ښه محقق هم دی ښه نقاد هم دی نو هغه بیا دغه ارمغال خوشحال چې کومونو دا خپل بنیاد وګرځو اساس یې وګرځو او د هغې سره د خوشحال بابا د ټول څونه الفاظ چې د په شاعرۍ کې استعمال شوي د هغې ټول یو فرهنګ یې جوړ کړی او ډکشنري هغه یې سره په آخره کې شامله کړه او د ځینې شعرونو وضاحتونه او تشریحات یې وکړو. زه دا هغه مقالې نه چې ما کتاب شکل ورکړو نو هغه 9.5 صفحو ته ورسېد او پای کې ما په ډېر ډیټیل باندې خبرې کړې دي نو هغه چې کتاب وکتی شي
نو تاسو ته پته لګي چې د سونه بلندرز کړی دي. غلطه ما بالکل نه، ما بلندرز رانی ولې دي، غلطه نه جی او غلطي کوډه وړي میسټیک نه. ٹھیک شو. د تاسو چې کوم خپل کتاب لیکو مظلوم خوشحال، تاسو د لپاره چې کوم کتابونه کتلې دي یا دغه، نو تاسو پکې د چا دغه استعمال کړی دي زیاتره؟ دغه جی ما تاسو چې دا کامل څه د کلیات چې کوم کنه دغه ما مخې ته دغه کلیات چې کوم دین بیا په دویم د حکومت د ثقافت محکمې چاپ کړو د پردل خټک د پریشان خټک ورو دغه په تدوین باندې مرتب کړو، هغه ما سره موجودو. د افغانستان چې کوم چې شو هغه ما سره موجودو، خدا مسلې په ټولو کې یو شان وي ځکه چې دی یو نقل در نقل کړو. ٹھیک شو. د دوران کې چې کم د کم شعر ما ټیک کول شو د خپل عقل نه او د خپل علم نه، اخو ما ټیک خو ځنه داسې چې بيخي ټیک کېدل نه، د هغه لپاره کلمې نسخې ته رجوع وکړ وا. ها کلمې نسخې د خوشاله بچی کوم دینو 2 دی او په پښتو اکیډمي کې پرتی دي. دی یوې کلمې نسخې پسې ز 15 پیری تلې ما. ها 15 پیری نو هغه مال صرف یو پیرا د یوې غنټې لپاره راکړې دي او هغه چې ما وکړه د مغموم سے په خپل کلیات کې لیکلي مو چې دغه کلمې نسخې نه ما ډېر استفاده کړې ده. ها هغه ما یو غنټه کې داسې اړو نن په هغه کې پوره یو مخمس ما پیدا کړ. مخمس د نظم یو قسم دی چې هغه یو صدور پانه دی. ها دا دې ټولو پرې خېده خداته پاتې شوی، دا ټول پاتې شوی دي. تاسو ته یو خبره وکم دا ډېر عجیب ده چې خوشحال بابا په 1100 هجری کې هغه وفات شوی دی. نو هغه کې هغه وای د مرګ نه 15 کاله مخکې چې د دیوان کوم بیت سره حساب کې تر 40,000 به تیر شي په سک کال، چې دې کال کې به در 40,000 نه بوشي کدا یو شعر شماره د مرګ نه 15 کاله مخکې وای او د تر مرګ پورې شاعري کړې ده. نو مته چې منګاډو د 40 کې مونږ وای یو 42,000 د کړی دا. خدا چې مغموم دا ټول هر سره غون کړل هغه بیا هم 23,000 نه دي، 23,000 هغه نه دي. ټیک شو جی. په دې کې لویه مسله چې کومونه هغه دغه برخه کې وا کوم چې د فکر سره غي تعلق لرو. دا په دې زموږ شاعران دی باندې کوم دین په نه لري او زما بس الله پاک را باندې فضل کړی چې ما د حدیث ډېر کتابونه ترجمه کړي دي او دینی دغه سټډي زما شته دي. نه چې ما کتن پای کې ډېر زیاتې غلطۍ وي لکه تاسو ودا وای کنده نن سبا خو د تبلیغ ډېر عام شو دي، خلکو ته دا خپل چې مانځه کې فرض سودي، واجب سودي، سنت سودي، بالکل دا خولي دي په داسه کې سودي. خوشحال بابا منګه پښتانه ټول لګي، زموږ ټول شاعران دی باندې لګي چې دا منګ یو ډېر لوی نابغه یو ډېر لوی شخصیت او دومره لوی عالم شخصیت نه دی پیدا شوی. ټول خبرې منګ کو تا چې ما عقل فضل نامه برخه ضرورت سره په هغه کې خوشاله بلیکلی چې په مانځه کې 12 زونه فرض دي. 12 دا پکې شپک پکې دن دی، شپک پکې بهر دی. دا د فکر انتهایی مخالف خبره ده ځکه چې اسلام کې دا سړي چې په مانځه کې دا دیار لستی. دا فضل نامه چې کوم دن دا 3 ځله چاپ شوی ده مختلفو کسانو طرفنا. دا کامل صاحب کلیات کې خو نه و او په ارمغان کې و، د مغموم صاحب دی کې و او یو سړي ځان له چاپ کړی و. په ټولو کې چې ما خو ټول دورس لیکلي دي. نو مطلب چې زه یو کتاب مرتب کوم نه په کاري زوی مشیره دلته خوشاله به باندې خدا هغه زنه شم لګول دا چې هغه ډېر زیات عالم سړی و او دا ویم چې زره فقهي حنفي فقهي نه دا منم لکه زمونږ پشان حنفیو. نو دا څه خبرم نشي کېده. نو پکاش دی پغه نوٹ لیکلې وي چې کې دي چې دا کاتب نه سهو شوی دا دغه چې دا دیار لستي دولس نه دي. دوران کې څو ارکایوس ته عجایب ګرتا د ټول تللم خو ماته فضل نامه کلمې نسخه ملو نشو او قدرت کول چې لا تاسو په شان یو یار آشنا او په دغه کې مرګره ظاهر شینواری سه په انګلند کې هغه سره د ما رابطه شو نه هغه ته ما ته کم ځای کې نه ماته وی ځکه یو خار دی په هغه کې اوسم. نو هغه بیا هغه ته ما وی چې په انډیا افیس لایبرری کې د کلمې نسخه فضل نامه او کلمې نسخه پرته ده. نو ما سره کټلاګ موجود دی. ما د هغه نمبر ورولېګ ریفرنس کوم نمبر باندې پرته کوم خانه کې دا ما ورولېګ. ما ته وی چې بس دا په ضروري ما یاره میاش پس هغه ما ته هغه ټوله فوټوکاپي دا غیر ولېګله. هغه چې ما ته رااله چې ما وته نو الته لیکلو دیار لستی بل دا چلو شو. که تاسو هغه تحقیق دغه نتیجې کنه تاسو ته هغه تاسو هغه شک هم لري شو او خبره د تکلیر شو چې د مخکنو کتابونو کې غلطي و او تاسو ته یو ریفرنس هم ملو شو هغه لایبرری کې د دې ریکارډ موجود. تاسو دغه ریفرنس خبر کوم جی دا چې 3 پیری چاپ شوی فضل نامه نو دا ځان دلم چاپ شوی ځان لم چاپ شوی او په ارمغان کې هم بداسم و دا غي چې ما ټول شعرونه وشمارل نو هغه کوم دا چې ما د کوم کلمې نسخه راوړل په دې کې خوشاله و په اخره کې لیکلي دي چې دا ما درسته فکر مې ویلې
د په نظم مې پیلې ټوله فکر مې ویلې ده او په نظم کې مې پیلې ده په نثر کې مې نه ده ویلې. بیا هغه وایي چې بیتونه یې دي یاره چې بیتونه یې دي یاره 114,000 چې 4130 شعرونه دي. اوس دا چاپ شوی دا 2800 شعرونه دي. څونه کم شو؟ کمی دی پکې ډېر زیات کمی دی. چې ما وکتل نو کلمي نسخه کې ډېر زیات برابر د دې کې مکمل پوره ابواب نشته. نو دې تحقیق مال دا یو دغه راک چې هغه کلمي نسخه ما ته حاصله شو. اوس دی وخت کې هغه کلمي نسخه ما چاته تیار کړه. نن سبا ځل لګیم دا هغه فرهنګ لیکم د ګراوند ټکو معنی لیکم دا چې هغه کې عربي اصطلاحات ډېر زیات دي کنه جی. نو هغه معنی د لیکم نو ان شاء الله چې دې کال کې به دا کتاب چاپ شي. دا به فضل نامه صرف فضل نامه. ٹھیک شو زبردست. مشتاق مجو صاحب یو خو د سوال هم ډېر مخکې په کار هو چې تاسو کتاب او د کتاب حواله سره وضاحت مې لګ به وشي. نو زه غواړم دا چې تاسو زموږ اوریدونکو د خوشحال خان خټک چې کوم ابتدایي ژوند او دغه حواله سره خلکو ته لګ معلومات ورکړي. ساجد خان خوشحال بابا واحد سړی زموږ په پښتنو کې شاعرانو او دیوانو کې انټلیکچوال کې چې د خپل پیدایش کالم ویلې دي. الان کې د پیدایش کال ډېر ناممکنه خبره سره وي خو مته د پلان نه اوریدلی کنه. بالکل. نو پاغي کې په خپل وی چې د هجرت 22 سنو چې زراغلم په جهان 1022 هجری کې ز پیدا شو. او دا کار هغه په شاعرۍ کې ټول کړي چې د پلار د وفات تاریخونه ملي چې کوم زوی پیدا شوی د شپېته زامن دي او د هر یو د کال ویلې چې دا په دې کال پیدا شوی دی. نو هغه خلکو د ډېر زیات اساني پیدا کړی دا. او تاسو یو واقع بیان کوم دا ډېر دلچسپ واقع ده. د خوشحال بابا یو زوی عبدالقادر خان خټک د دې دیوان چاپ شوی دی. نو دا هغه باندې چې کوم چاپ کو مرتبینو هغه دا کو چې دا خوشحال بابا زوی دی. دغه دوران کې د خوشحال بابا د کتاب چې کوم دی تاریخ مرصد افضل خان لیکلو دا پیدا شوی نو او دا تاریخونه ټول پاغي کیو. دا کلمې نسخه پیدا شوی نو نو دی بیا داسې کول چې یاره د خوشحال بابا د هغه واقعي ذکر کوي د هغه واقعي ذکر کوي. نو مطلب دی چې دی په دې وخت کې پیدا شوی دی غالبا دی کې خو بیا د تاسو خیمه چې زمونږ د پښتنو محققینو هغه دغه چې کوم کنه نو هغه ډیر زیات غلط هم نو خو صحیح هم نو. هغه داسې چې دی بچا بوي چې دا 1062 ته چا وای 1065 ته چا وای 1067 ته دا بدی اندازن په قیاس باندې دی ټاکله. په سن 74 کې کامل صاحب دغه تاریخ چاپ کو. هغه چاپ کړو په هغه کې هغه فارسی کې تاریخونه ویلي د زمانو. نو یې کې لیکلي چې د عبدالقادر خان د وفات د پیدایش کال چې کوم دی هغه عبدالقادر خان دی. نو عبدالقادر خان د ابجد په حساب 1063 روزي. بس خبره کلیر شو. نو داسې ډېری خبرې هغه کړې وي خو دا کلمي نسخه چونکې مونږ سره وینه نو موږ دغه متعلق څه نشو ویلې. تاسو ته وایي چې خوشاله په دې باندې داخله یو جینیس کاری د ډېر لوی عالم کاری د رحمان بابا او حمید بابا دا یو کړي دلته خو او شاکلو کې یو بل د یو بل ذکر نه دی کړي نه چې تر یوې واقعي تاریخ ویل دي. نو هغه سره دا ویژنو د هرې پیښې که په اسمان کې یو لکه ول ستوري پیدا شوی د هغه تاریخ هم د ویل دي چې یو لکه مال دمدار ستاره پیدا شوی د تاریخ ویل دي کنه. دا نو ما د دې پیدایش خبر کوله چې هغه په خپل لیکلي چې په دې کال پیدا شوی ما. د دې بیا په داسې کور کې پیدا شو چې د نیکه د مغولو طرف نه د دې علاقې منصبدار مقرر شو چې ته د نغه جی ټی روډ دا خو شرشا په دور کې جوړ شو دا سره کنه جی ته به د خلکو نه مسؤلیت ملکه کوړو. دا غزوی بیا یحیی خان او بیا د غزوی شهباز خان ډیر شهباز خان زوی بیا او دا مغلی کړي چې په 1050 1050 هجری کې زمونږ د تورو کې دغه د کې د یوسف زو دی جنگ شوی دی په هغه کې هغه شهباز خان چې کوم دی هغه مر شوی دی. خوشحال بابا وایي چې په خپل په غشي باندې په خپل کې درو ما صحیح شو. نو دا ټول حالات هغه په خپل ویل دي. د وفات کال چې کوم دی د وفات کال د بیا 1100 دی 1100 هجری او دی وفات شوی د چراټ کې او غر دی هغه غر نوم دی ډمبره او هغه کې د هغه زامن په خپل وای چې داسې حال کې دی وفات شو چې نه پی زامن حاضرو او نه نور خپلوان حاضرو. دغه وخت کې داسې دغه شو چې د مغولو سره خو د مخالفت زیات شو او بارام خان د مغولو لاس ته تلو د مشر دویم نمبر زوی. نو هغه دا ویلیو مغولو ته چې تاسو د بده گرفتار کړی درولم. هغه یو څو اټمپټ کړی مو
خوشحال بابا نیول خو ګران کارو هغه نو نیولې هغه دغه ځای کې ناستو نو په دغه وخت کې هغه سره سکونه او هم دغه حالت کې هغه غریب وفات شو نو په دې باندې اشرف خان هجری د یو شعر ویلی چې په ډمبره غریب لړ ډکه یې خوا ده د ډېر په ارمان باندې ډېر افسوس باندې مړ شوی دی او زما خو دا عقیده چې خخ ملته دی دا چې دلته کوم قبر دی نو دا دی نه د دې ابتدایي تعلیم حواله سره د دې کوم ابتدایي ژوند کې کوم داسې علاقې حواله سره ساجد صاحب ډېر خپل سوال دی دا خو د علاقې دغه دی کړی چې دا مونږ د تراغلی د کربوغې نه دا کربوغه چې دا ټلو د هنګو په منځ کې وځي دی ټیک شو او دا په کوارټرز کې خټک ټول راځي نو دی د هغه د اندل تراغلی دی او دا د ویلي چې رحمت په کوړی چې زه اونې ودسره چې خف فکر مې وکړ ګوره زید داسې یو شعر ویلی دی ډېر بهترین ځای دی هغه خو ډېرې غریزې علاقې وې دا بالکل یو د روډ سایډ و کنه دا د کې ملکه کوړې راغی او دا د ځای ونې د به سری وي سری اکوړې اوس د خلکو اکوړه خټک جوړ کو نو دی د هغه ځای نه راغلی خل دی د خپل د کتابونو خو زه ګورم نو ماته د دینم ډېر لوی عالم ښکاري د فارسي او د عربي ټول ډېر لوی عالم دی زما د سوال بنیادي طور باندې دا چې هغه وخت کې د سره د دومره پوهه چې نه باقاعده یونیورسيټي وي کالجونو نه داسې تعلیمي ادارې وي د سره د دومره پوهه او بیا دومره زیات اړخونه دا څنګه د دې باندې خبره کوم مساجد صاحب دا ډېر عجیب خبره ده دا هغه تم دا احساس و چې خلک به دا خبره خامخا کوي دا ذهنونو کې دا سوالونه پیدا کیږي هغه وایي چې زه بالکل تعلیم حاصلول ته وزګار شوی نه یم ځکه چې په ما باندې د کار شوق دومره غالب و زه به ټول په ښکار پسې ګرځېدم بازونو ښکار به مې کوو په ایلو ښکار به مې کوو ځانو ښکار به مې کوو او هر قسم ښکار یې کړی په ټوپک او په نورو په غوښو دا ټول ښکارونه کول او دا خبره زه په دې کړې ده چې دا ما ته سره کړی شوی دا عطایي دي زما دا علم چې دا ټول عطایي دا ما ته خدای پاک را کړی ځکه چې زه هغه کومه طریقه چې دا کنه موږ په کومه طریقه علم حاصلو بالکل هغه څه موږ نه حاصل کړي خو اسې په خوا داسې و چې چونکه دا یو سردار زوی نو په خوا معمولی وړوکی غونډه خان مون هغه هم د کم از کم د دینی علوم چې کوم دي د مدرسې د قرآن حدیث وغیرہ دا کتابونه به ته په کور کې یا په جمعات کې مولا ویل دا خو د ویلی وو بیا وروسته په شاعرۍ کې د یو سړي ذکر کړی دی مولانا عبدالحکیم سیالکوټي دا په هغه زمانه کې څو ډېر لوی عالم او ولی الله مو نو هغه سره دغه شته چې دا زما استاد دی خو دا بیا وروسته عمر کې دا خبره کوي خو په ډومبي کې دا وایي چې ما تحصیل د علم نه دی کړی علم ما حاصل کړی نه دی دا چې ما سره رسېدي دا ټول عطایي دي الله پاک عطیه ده ماته او دی بنیادی طور د چې کوم ژوندو د چونکې تاسو وایي چې ښکار کې ډېر دا کړی دی بیا دی داسې باقاعده تعلیم هم نه دی کړی نو د دې چې کوم د قبیلې مشرولي وه یا د دغه دا دته څنګه ملو شوه یا په څه طریقه یا څه دغه دی کې خو تاسو ما خبره وکړه چې د نیکه نه ورته را روانه وه که نه ملکه کوړ په ډومبي ځل اکبر هغه دغه کړه منصبدار کو بیا دغه نه پس چې هغه مړ شو بیا پس زوی شو بیا اخر کې دی شو او د دور چې کوم دی نو دا د شاهجهان او د اورنګزیب دواړو په دغه کې راځي لکه در شاهجهان ډېر تعریف کړی چې هغه زما ډېر قدر کوو هغه ډېر زما عزت کوو او دا تورمخې چې راغی دا ګوره تاسو دا تورمخې دا خبره ته کومه چې د مغول بادشاهان ډېر دغه تېر شوی چې تیمور نه شروع کړی د بادشاه ظفر پورې نو دی هغه زمانه کې کیمرې نه وي خو دی سره په دفترونو کې دیوانونو کې په ایوانونو کې به مصوران ناستو هغوی به تصویرونه جوړول ټول تصویرونه شته دی لکه دا ټیک د هغوی تصویرونه جوړ شوي دي خو د دې یو مورخ دا نه دی ویلی چې د بادشاه ظفر د مخ نه تک تورو یا تورو دا دی یو ځای کې په یو شعر کې ویلي دي چې مخې څنګه تور دي شي په زړه باندې دې نمزاد تور دی که نه د اورنګزیب باره کې دا خبره کړې که نه چې څنګه دا مخ تور دی داسې زړه تور دی دا یو مورخ نه لیکلی دی تورو نو د بدی ویلي دي او چې داسې دې سیزونو ته شاید خم نه کتل کنه چې تصویرانو به اصل فن مصورین هغه ډېر نه دغه کوله او جی خو دا لکه د خوشحال بابا تعلق د شاهجهان سره خو هغه سره دی تللی دی په افغانستان دی طرفون بلخ او دغه بخارا دغه جنګونو کې متر شریک شوی دی په هغې کې ښه مړانه هم ښکاره کړی د هغې قدر کړی چې زما طرف شاهجهان قدر کوو دا سړی چې راغی نو د ټول کار خراب کو نو بیا د دغه نه پس د مغولو سره دښمني شروع کیږي ها جی د دغه وجه بیا څه و چې د دښمني دغه شوه د دغه وجه خوشحاله به دا په دې باندې ډېر لوی نظم لیکلی دی او ډېر عجیبه نظم هم دی هغه عجیبه نظم په دې دی چې هغه یو
ترجیبند دی او په هغه کې هر مصره کې کافیه ده هغه ټول حال د بیان کړی دی. ادا چې دلته کې دی یو گورنر مقرر کوو د کابل گورنر ناغه لاندې موږ هم راتلو هغه د خپل روب داب قائمولو لپاره اورنګزیب ته عرض وکړ چې دلته به زما د روب داب اله قایمیږي نه مخکې محمد خان پاتې شو دا هغه خپل لغو دی نوې راغی خلکو پیژندنه دا ضروري خبره چې نوې افسر راشي خلک دغه نغني نو هغه ته ویلي چې زما د روب داب قایمول لپاره دا ضروري چې یو څو خانان چې کوم چې دا گرفتار کم نو هغه کې ته دی یاد کړی دی زه به خوشحال گرفتار کم نو خوشحال بابا وی چې ما پس سوال جواب وشو چې ته په خور تراشه او دا ټول په نظم کې دا خبره لیکل چې سار وختي را پاسې دمه او ټول خلک دوه غي خوب کو مال لړم او ملامبل منځ مې وکړو او بیا اشرف خان مشر زوی هغه ته مې چې داخله چل زغه غوته مدال ته زما نو یزه په هغه اسمي سیلیو وي په سیلینو مې اسبانه سور شوم وي چې نور خطر نه خار کېوم او ما سپخین زه په خور تر رسیدلم وي چې ورغلم نو یته ما چې ما ورولې د گورنر لږه وي چې دلته آرام کینا سوره د آرام کو دغه کا او په درې مراد د بیاړه په پوکړې او هندستان لره روان کړم خلک را سره نو دغه دوران کې زما د قبيله خلک چې کوم دي ټول راغون شو او دي دغه کو چیرې مونږه بغاوت کو او ستاره خلاصولو کوشش کو نو دغه دوران کې د خوشاله به دغه وګوره وته چې اشرف خان ته مې وی چې ما دینه مخ خړلې دا نمک حرامي ده دا نه را پکار نو بس بوې ته الته چې بوته نو الته کېد کو دغه کېد دوران کې بیا فراقنامه لیکلې ده او فراقنامه کې دا خبر لیکلې چې دلته یوازې زنیمه ډېر لوی منصبدار ډېر لوی خانان بندي او تر دې پورې چې خپل پلار بند کړی دی شاهجان یې بند کې چولې دي کنه دا ټول خبرې کړې دي او اورنګزیب هم دا سړی او دا ټول ذکر هم کړی چې پلانې رورې په دې ملک پلانې په دې ملک او کومونس کین په مانځ کې پر وکړو کې د خور د وجلو سوچ کوي او په سجده کې د پلار د وجلو تابعیت جوړي پلان جوړي کنه نه بدر دي هغه متعلق ویل دي د اغه نه پس بیا دی راغی بیا د منغول سره بالکل دغه نه کېدو دی وته بیا ډېر کوشش کړی دی خطونه پسې دیګلي سوال جوابونه پسې کړی چې تراشه تعالی موږ دغه لوی منصب درکو دوته نه بس ختم نو موږ خو اکثر عام خلکو ذهن کې یو تاثر دا دی چې خوشحال خان خټک یو داسې انسان چې هغه ډېر زیات قوم پرست نېشنلیست سړی او هغه د مغولو سره چې په مخالفت کې او د وجې چې تاسو د بل ځای نه راغلي او په دې ځای باندې قابل شوي نو دا خو بیا دا ټوله خبره غلطه ثابتېږي دا خو بیا دا شوکي چې دا د ذاتي اناد یا غذاتی دغه خلاف صدغه زه ساجد خان ارز کوم دا زه خپل ځانیم دا منم چې د نېشنلزم باندې خبره دار چې دغه کې په هندوستان افغانستان سودا پاکستان مو سره شو یو انډیا بو اخلو په دې باندې د مغول د حکومت راغلی د مغول چې کومو دي مسلمانان خو کنه لکه تاسو باندې موږ چې د اورنګزیب علمگیر متعلق چې خوشاله او بیا رحمان او کوم بدر ویلي دي هغه نه وي هغه اورنګزیب علمگیر ډېر لوی سړی حسابي دا ډېر پرهیزګار او قرانونه به لیکلو دا به کول کنه نو د هغه د مسلمانانو په وجه دي دغه نه کو ځکه چې مسلمانانو خو هغه دغه حکومتونه نیولیو نو دی دلته کې د هغه د منصبدار پیسې لکه داسې حساب تاسو ساجد خان وایي چې نن سبا تاسو یو علاقه کې یو تانادار مقرر کې هغه ته وایي چې دا کومه تانه کې مولا ګولې دی لکه دا خلک خراب دي دا به تاسو سمې دا به خامخا څوک جیل ته دن کوي څوک وو هي څوک پټکې څوک وسکې دي ته د نیکته دغه شی ما ته چې ملک کوټ دا والا شی او چې تبا دي خلکو نه مسول وصوله ټیک شو زمونږ د یوسفزي چې دي تر دغه نه شروع شوی د بابر نن تر بادر شاه د پر پور دي بالکل د بغول حکومت نه منلې دي دغه مسول نه ورکاو د جګړې ټول مرد یوسفزو سره پدې شوې دي او دا خوشحال بابا ویلي دي چې ما دې مغول د پاتوري واله ا د دې ما سره کم کار وکړو دا خو دا دینو کروما بالکل دینو کروما دې لپاره ما دا کولو دا خو ما پښتون رونو خو مالې مسول نه راکو دغه د ما ډیوټي ونه ما دې مجبورن پښتنو بنگش سره جنگونه کړی نور سره کړی پای کې زما خلک مر شوی دي ما ډیر وجلی دي کنه دا ټولي خبرې کړې دي ما دا څه چې دې کله د خپشو دغه دوران کې یو دوه کسان نور را پیدا شو په دې میدان کې هغه یو امل خان او یو دریا خانو دا یو مومندو بل افریدیو امل خان مومندو دریا خان افریدیو دی د مغول حکومت نه منو د خیبر جنگ شوی دی او هغه ډیر عظیم شان جنگ و چې پای کې د مغول بیخ بنیاد وته دی کنه هغه کې خوشاله وبد هغه کیسه کړه دا پای پوره قصیده لیکل دا دی وای چې زه د الت د
کېد کړو اورنګزیب. نو دغه دوران کې محمد امین خان یو گورنر دلته پاتې شو. وې دې سړي زما لپاره لکه کوشش وکړو هغه ته وې دې پرېږده. وې په ما دا احسان کړو. هغه وې رها شو مرالم وطن ته. د امانه پس محمد امین خان راغی دی دوباره گورنر شو دی. نو دغه دوران کې په مغولو سپایانو چې د افغانستان سایډ ته یو صافی جنې و، صافی یو قوم دی، هغې جنې سر ریپ وغیره کیسه کړې وه، په هغې ټول صافی قوم روچت شوی. نو بغاوت شروع شوی. هغه وایي چې دلته رالم خوشحال بابا وایي نو دغه ما ته وایي چې زه فوجکشي کوم په کابل باندې، دغه ته چل شوی دی. نو یې ما ورته چې دا کار په کار نه دی، داسې مه کوه. نو خوشحال بابا خبره د هغه کوټ کړې ده. وایي ما ته یې وایي چې خوشحال خانه یو مار ساړه وهلی و، خو ته دې نه شو. نو یو سړي په صادر کې روچت کې پټې کړ، نو چې ګرم شنو یې غلی ټک ورکړ. ته ما د اورنګزیب د کید نه اخلاص کړې، ته ما د داتره بې غیرته لار ښې. هغې به څه وایي چې موږ محمد امین خان لیږلی دی، هغه یرې اوسه خو کابل ته نه ځي. نو خوشحال بابا وایي چې دا پیغور یې راکړ. نو ما ورته چې زه مخکې ته راپسې. و هغې له موږ لړو او چې څنګه موږ خیبر ته وردن شو، نو یو خوا بل خوا د ایمل خان او دریا خان نه خلک په غرونو باندې ناستو او په موږ باندې د غشو د کاڼو یو باران شروع شو. نو په هغې کې د مغولو د ښځې مغې بوتلې بلا دغه وشو. خو صرف د محمد امین خان او مستجاب ممند د پېښور حاکم و، ممندو کې و، هغه او زه موږ د تاترې په لاره واپس پېښور ته ورسېدو. په هغې کې هم د ده همدردي چې کومونه هغې سره وه. دغه ایمل خان دریا خان سره ودغه چې په قصیدې نه پته لګي کنه زبردست کار یو قدم پښتنو بیخ د مغول بیخ وېستو ډېر خېخې پښتنې د ځان د لاندې کړي، داسې قسم خبرې کړې دي. او بیا پکې یو خبره دا کوي چې دغه ترالو تاترو ترالو نو دغه د کې ماده مستجاب ممن ته وی چې راځي چې یو صلاح وکړو. خو یغه نه عقوبت فهم نه دا لفظ استعمال کړي، نه عقوبت فهم چې هغه په را روان وخت باندې نه فهم نه پوهېدو، دورندیش نو. وایي ما ته وی چې خوشحال خان بیا وشي. نو وی زه نیغ لړم تیراته او وی دا قصیده ما ولیکله. دا قصیده کې یو شعر اخیری شعر دا دی: مستجاب ممن که چرګ د مغل دی، زه خوشحال خټک خو باز یم ځای مې غر. بیا د دې شعر کې د دې دغه خارجي د مرغ چرته وي کنه چې دا دغه چې کوم دی د مثال د چرګ دی په پېښور کې اوسي. نو دا دونه لوی شکست چې مغول وخوړو. اوس چې څوک گورنر راځي یا محمد امین خان له نور فوج راشي، نو هغې به ډومبې دا پښتانه رانیسي او د دې نه به رابدل اخلي. نو ما دته دا وایي چې په دې باندې صلاح کوي، د ما ته چې بیا به شي. هغه چلو شو، زه لړم تیراته. وایي دې دوران کې ما پسې د اشرف خان زوی راغی، اشرف خان زوی دی چې اشرف خان را پسې راغی چې فدایي خان را روان دی، وټک ته ورسېدو. وایي چې ما له دې راشي. نو ما هغه ته وایي چې زه فدایي خان له نه ځم او ته ورشه او دا اټک نه راپورې باسه. او اشرف خان ما ولېږو. دغه دی کې خوشحاله به یو خبره کړې ده په تاریخ کې مرصع کې ده، وایي چې اشرف خان هلکو وایي فدایي خان ته ټول احوال تیر کړ، ټول احوال یې تیر کړ. احوال دغه چې د دې ته خو پته وه ما ته دی لکه دیم خوشحاله و چې هغه د مغول ووالي شي. او اشرف خان ته را پته و، نو هغه خبره کړې ده چې هغه مستجاب او که زما پلارو قبولو زمونږ ته دغه همدردي هغې سره وه. هغه نو یو فدایي خان چې څنګه پېښور ته ورسېد، نو یو ټول نړومبې دا مستجاب ممند پانسي کړ. وایي ټول نړومبې دا کار وکړو چې هغه پانسي کړ. او ما پسې سوال جوابونه کول، خو زه په تیرا کې ناست وم، نه راتلم. او هغې قصیده کې دا ویلي دي چې اوس زمونږ د پښتنو د مغولو هېڅ اعتبار پاتې نه شو. اوس هغه وایي چې ایل یاغي دې زنکان دې اوس حاضر، مطلب چې کم باغیان دي د هغې نه هغه خو پرېږده، دا سم پښتانه دي، دوی هم په کار چې ډډر دې کوي، ځکه چې دا ډېر دغه انتقامي قوم دی، دوی به د هر پښتون نه دی بدل اخلي. نو دغه نه پس بیا د مکمل د مغولو خلاف شوی دی. او ساجد خان دی بیا د هغې نه پس دا ټول هغه لیکلي دي په نظم کې هم په نثر کې هم چې دی راپاره شوی دی دغه نه بنو نه په ټولو پښتنو ګرځېدلی دی چې ما سره شي چې دا علاقه د هغې نه موږ واخلو، قبضه کړو. دا خپل پښتنو د علاقه څونه چې ده دا موږ قبضه کړو. په هغې کې به اخري کې سوات ته تللی دی، په هغې باندې بیا پوره کتاب لیکلی سواتنامه. خو ما ته وایي چې زمونږ د پښتنو هم یو عجیبه دغه دی که نه، ته ما سره یو وخت کې بد وکړې، زما نه دوه درې مړي وکړې که نه، ته که بیا سبا ما له راشې نو زه تا ته په کومه خوله تا سره ملګرتیا وکړم که نه. ده هم دغه چل کړی چې بیا یوسفزو ته هغه نه دی کړی. تا خو څه پورې د هغې لپاره مونږ سره جنګونه کول، زمونږ خلک دی وجله، او نن چې د هغې سره نه لګې شو، نو اوس ما سره مونږ ته وایي چې مونږ سره ملګري شي، نو سره بلکل څوک ملګري نه شو.
او الټا مغول سیاست کامیاب شو هغه د زوی واغشت هغه مرګ هغه کړي موږ تاسو سردار کو تر خپل گرفتار کوم لرا ولا کنه نو دې تر بیا تر مرګ پورې مغول مخالف پاتې شوی دی ها ٹھیک شو اسی یو سوال چې دا زموږ دا پروګرام نن یو ډېر علمي اونته کې موضوع باندې خبرې کوو او تاریخي حواله سره ډېر د دې اهمیت ته نو ډېر زموږ اکثر ماده سي طالب علم لیدلې دي چې هغه د خوشحال خان خټک سیاسي یا جمهوریت سوچ باندې هم مقالې لیکي یا تحقیق کوي لګیا دي نه ته مون لږه فائدہ وشي زما سوال تاسو نه دا دي چې د خوشحال خان خټک چې کوم سیاسي سوچ هغه څو بنیادی طور سیاسي سوچ دغه دا چې هغه دغه مغول مخالف کې دونه پس هغه دا غوښتل چې د پښتنو د یو ځان له حکومتي او غوښتل چې پښتنو کې د کوم کوونه دي مولانا بهادری دا ټول دی پکې وي دا څه شي چې علامه اقبال مرد مومن وي بالکل دغه تصور د خوشحال بابا دی او د په یو ځای کې ویلم دي تاسو ته خدای شیر شاه سوري دغه معلوم دی کنه چې څنګه دی چې هغه د مغول حکومت غشته بس ډیره بد قسمتي و چې هغه صرف 15 کال حکومت وکړي شو بیا زمونو هغه ټینګ نکړي شو نو یو شعر دی جی و مغول وته به هڅه کار رقم چې راځي را څخه روح د فرید خان شي شیر شاه سوري نوم فرید خان وکنه بالکل هغه وایي کدا خلک ما سره مرګر شو نو زه د مغول دا کار خم چې د دین او فرید خان ير شي او د فرید خان روح هم خوشاله شي چې په دونه کارونه وکړم خو چونکه هغه اتفاق دا خبره هم سوزو کړی چې اتفاق په پښتانه کې پیدا نشه غنی ما بدل مغول غریوان پارک ما بدی غریوان شلولو خو اتفاق راکې نشته دا خبره هغه ټولې کړې دي او په دې کې کامیاب شوی نه دي غوښتل دا چې د پښتنو دی یو ځان له وطن وي او دا خبره هم کړه دا چې مونږه په توره کې دغې نه زیات مړ نه یو په قلم کې نه یو او جهالت تیرا کې نور په توره باندې موږ دغې نه زیات تکړه یو دا خبرې اعتراف هغه پته کړی مشتاق صاحب زه به غواړم دا چې تاسو زموږ اوریدونکو ته د خوشحال خان خټک ډېر زیات ادبي خدمات دي ډېر زیات هغې ډېر فنون داسې دي چې هغې کې هغې ډېر زیات کار کړی دی نو زه یم چې هغې حوالې سره تاسو زموږ اوریدونکو ته څو خبرې وکړئ بالکل ساجد خان دا باندې خبرو کو د تاسو ته موضوع کله چې هغه د یو دغه خوب لیده چې راځي د پښتنو یو سلطنت جوړ کړم کنه د دې کې دوران کې چې کله د مغول په کې د دوران کې در نصر یو کتاب لیکل دی او دا غي نوم دی دستارنامه او باغی کې دا خبرم کړی چې زه په د ورانځي په بند کې باندې ما سره هیڅ لایبرری هیڅ کتاب نشته خو کتاب چې تاسو نن موږ هغه اردو ترانسلیشن راغلی دی پښتو کې څو ځله چاپ شو په هغه کې د سردار د پاره یا د پښتنو د بادشاہ لپاره چې کوم دغه خصلتونه او عادتونه بیان کړی دي دا کتو سره تعلق لري چې دې بس کوي دې بس دغه به کوم خوبيان په کار وي هغه ټول د پای کې بیان کړی دي ټیک شو جی خدر بازونو ښکار کو نو بازونو ښکار داسې دی چې زموږ په پښتنو کې بل چا نه کړی صرف د کړی دی او د دیوان نه ماته پته ولګېده چې دا بعد نن سبا دغه عربیان د شو کوي وي په دونه لکه مې خاص کړ په دونه لکونه باندې خرج شو خوشاله بابا ځکه لیکلي دي ماته ته په 1100 کې دې مړ دی کنه چې زه بنو ته تلم نو الته مې چا سره یو باز خوښ شو دا تاسو 1100 اکثر یادوي نو دا چې د خلکو ته هجری ور سره وای نو یو ورسته هجری چې هغه ما په 1400 روپیا واغشت تاسو سوچو کې چې د باس قیمت په دغه وخت کې هم دا 1600 عیسوي ده کنه په دغه زمانہ کې 1680 عیسوي ده په دغه کې د باس قیمت دومره وو نو د باز د ښکار طریقې خو پرې چې هغه هم ټول بیان کړي بیا دا غړي چې د باز زون ته هر مرغه ته امراض لګي مرزونه لګي دا غي د هر یو مرض د علاج کولې دي د هر مرض علاج خولې د سره بدا کې دا کتاب دومره اهمیت لري دا چې عربی ته ترجمه کو دا عربیان به دومره خوښ کی چې دا چا ورته دا موږ ذکرو خجی د دین علاوه طبيب مو طبنامه دا کتاب دی طبنامه افغانستان هم چاپ شوی دا 2000 په خور هم چاپ شوی دا پای کې د مختلفو مرزونو حکیمی علاجونه خولې دي چې کوم په حدیثو کې پیغمبر اسلام منقول شو هغه بیان کړی دي او نور خپل چې د کومه تجربه و نو هغه ټول بیان کړی دي صحیح شو جی بیا تاسو ته خبره کوم هغه دا چې دا تاسو ته فضل لامي خبره وختي ما وکړه بالکل ای باندې تاسو خوشحال بابا نمخ کې موږ سره پښتنو کې دوه هسته پیدا شوی چې غیلی کړو هغه پیر روخان او خوندرويزو یو خیر البیان لیکلو بل
مخزن الاسرار لیکلو. خوشحال بابا ته مخزن الاسرار وي او ی مخزن الاسرار د زره خوشاله به خبره منم د نور خلکو نه منم ځکه چې هغه په هغه وخت کې وکتل دی او ی مخزن الاسرار دی. نو دی دواړو په دې کتابونو کې خیر البیان اوس موجود دی چې په ایم کې شامل دی. پای کې دا دی چې او داس بسنګ کې رومبه بلاس وینځي او بیا مخ وینځي او بیا پودا کې او باچ بیا خله کې او باچ او بیا مسا کې او بیا بخپی وینځي دا طریقې دي. دغه سي منځ بسنګ کې داسې کې دی قیام او داس ځله خپل دي او اغم داسې چې هغه وته نظم وی خدای یو مصربه سلوه نو بل به شلوه پاره باندې خوشاله په خپل کتاب کې تنقید هم کړی دی. دا نظم دی او نثر دی او اسه ګپ لګولې دی. نو دغه شی په نظر کې نو دا فکر چې کوم دا مکمله وې دا ډېر برابر وې او داسې نه دی ویلي چې دغه نه شروع کړي د ایمان نه شروع کړي دا کنه. نو چې په اسلام کې څومره احکام دي دا ټول د بشر کې بیان کړی دي او دومره بهترین انداز کې بیان کړی دي کنه چې د اغیغه دغه پوره کړی دا. بل ساجد خان ما تاسو ته دوه خبره کومه د دغه شاعرۍ کې او دغه چې هر شاعر یو تعلیق کوي په شاعرۍ کې د ځان بړای داسې کوم بیان کې په یو دغه کې تصنیف هم وتوي تعلیم وتوي کنه. لکه رحمان بابا یو شعر دی چې خوشاله او دولتان می غلامان دي زه رحمان په پښتو ژبه علمگیر یم. دا اوس دا حقیقت کې تعلی ده ځکه چې خوشاله بابا دونه لوی شاعر دی چې رحمان بابا په شان یو څو شاعران نور مې ودی شي خوشاله بابا یو دغه ته نشي رسیدي دی خوشاله بابا تعلی کړی دی. په دې باندې ما یو مقاله لیکلې ده ډېره زخیمه مقاله ده د یو تعلی چې کوم نه به ځای نه ده. د خپل ځان مخکې ویلي چې زمانه مخکې شاعري نه وه کوونه ډېره بې خونده وه یو مصره به اوږده وه بله به لنډه وه. صرف یو سړی منلی دی هغه د پیروخان وسی دی مرزا خان انصاري هغه دته د دیانتدارۍ دې تقاضی که نه هغې کې لیکلي چې یو مرزا په دا زبان کې ویل کړي تللي چې هغه په وزن برابر دي نور د چا غم نه دي او بیا چې کوم په وزن برابر دي په هغې کې هم کټګرایزیشن داسې کړی دی دا فلانې 3 پاوه دی دا فلانې نیم سیر دی دا فلانې پاو دی داسې انداز کې د هغې دغه کړي دي که نه. چې کومې دعوې کړي دي نو هغې بالکل صحیح کړي دي او هغې کې دا نشي ویلي دا شاعرانو تعالی ده د خامخا داسې یو کار کړی دی نه په حقیقت کې کړي دي. او خوشاله همیشه په لاس باندې ته یو باز ناستو دې سره په ګرځېده بازنامې چې پې لیکلې ده او دومره د هغې تفصیل لیکي او د هغې دغسې د اسونو چې هغې سره کم علم دی چې کم اس ښه دی کم نه دی ښه د اسونو مختلف قسمونه دي دې کې کم قسم اس ښه وي دا ټول علوم هغه سره وو. تاسو ته زه ووایم چې په دا دې چې په کوم عهد کې و د اورنګزیب عهد دی جي 1680 عیسوي ده په دغه زمانه کې په دې مظلوم خوشحال کې دا خبره ما کړم ده د دې شعر باره کې یو خبره کوي چې دا شعر څه شی دی شاعري څه شی دی که نه. نو هغه شعر دا دی جي وایي دا خبره بده نه ده چا ویلې دا خبره بده نه ده چا ویلې حقیقت کې شعر حیز دی د رجال څنګه چې زنانو ته حیز راځي که نه دغسې دا د سړو حیز دی دا شاعري دا دونه تکلیف ده شی دی کله په نزول کېږي سړي ته ذهن ته راځي که نه نه یې پوجا دونه هغه کېږي. ګوره دې کې دا خبره تاسو نوٹ کړئ دا خبره بده نه ده چا ویلې لکه دې داسې چې دا خبره زما نه ده دا زمانه مخکې چا ویلې ده. د حوالې ورکولو رواج چې کوم دی په پښتنو کې چته په پښتنو کې تر د علي خان پورې د پیج نمبر تصورم نو پیج نمبر لیکل نه دي دا لومبه صفحه دویمه صفحه ده دی بدل ته رکاب ورکو او رکاب تاسو ساجد صاحب نه پیژنئ تاسو له وضاحت کوم دی خو به کې دي چې پیژنئ سټوډنټ پاتې شوی دغه ام دې کتاب 2 صفحې وی کنه جی دې صفحه باندې لیکل کوي دې صفحه کې کوم ټکی لومبي سر کې راځي نه بدل تولیک لاندې دا غیر موږ دا پته لري چې دا ټکی ک التوی خدا صفه ټیک ده غنی بیا بیا شلول ده دې ته به رکاب وي چونکه دې رکاب باندې سړی خپل کې بیا په اس باندې ورغوري دې ته نو دغه زمانه پورې پیراګراف تر دغه وخت پورې موږ سره پیراګراف نو پیراګراف چې انګریزان نه موږ د پیراګراف راغی دا فل سټاف کامي دا زونه نو دا روان به هر څه لیکل خو د تر هغه زمانه کې دا احساس نو دا یو خبره چې کوله چې دا شعر هیڅ د رجال دا چې ما دغه تحقیق کو نو دا چې ما وکړه په ډکشنری کې نو دا د صوفیانو دا تصوفین نو ابن عربي وغیرہ دا خبره هغه خلکو کړی ده دا اورېدلې وه نو بس دا غوښ دا هر چا چې کړی دا خو بالکل دا حقیقت دی نو دا هغه دغه کړی دی کنه
نو دا یو ایمانداری دیانتداری دا پکې ډیره پوره وه. بیا چې د موږ هم په وطن کې ګرځو هغه هم ګرځېده دې هرې قبیلې ته تللی دی د هره یوه لهجه ولې وردي تاسو د خوشحاله به شاعري چې وګورئ نه به تاسو ته د هر یو پښتنو د هرې قبیلې خصایل او عادتونه بیان کړي چې دی دا کار کوي دی دا کار کوي دی داسې کوي دی داسې کوي تر دې پورې د ښځو هغه بل بیان کړي د سړو هغه بل بیان کړي. نو یو ډېر لوی نفسیاتو یو ماهر هم یو ډېر لوی سالار هم یو ډېر لوی شاعر هم یو ډېر لوی نثرنګار هم یو ډېر لوی مورخ هم. نو یو خوبي نه ده چې هغې دا کې که نه دلته دا خلک وایي مقابله نه موته مې چې تاسو اوس لکه انګریزی شکسپیر دی نو صرف د ډرامې په حواله خلک هغه پیژني چې هغه یو ډېر لوی ډرامه نګار و دی یو ډېر لوی جنګیالی مو دی یو ډېر لوی حکیم مو دا بازونه هم ساتل دا خوبیانې په هغې ټولو کې بیا راغونډې کې نشته لکه د هغې صرف یو اړخ دی دی همګیریت دی پکې د ژوند په ټولو شعبو باندې خور دی او چې په کومه باندې مرغلې د هغې حق یې ډېر پوره ادا کړی دی. مشتاق صاحب زه به غواړم دا چې یو ډېر اهم سوال زه اکثر د شاعرانو او ادیبانو نه کومه د مختلف شخصیاتو حوالې سره چې کم تیر شوي دي په هغه اردو ژبه کې دي هغه په پښتو ژبه کې دي د خوشحال خان خټک د شاعرۍ او د هغه د عملي ژوند د هغې په شاعرانو ادیبانو او په خلکو باندې زه ادیبانو شاعران هم یادوم او بیا عام خلک هم یادوم په هغې باندې څه اثر دی؟ ساجد صاحب دا چې خبره ده چې د خوشحال بابا نه مخکې یو دور تیر شوی دی زمونږ تاسو وختي ما چې د بایزید انصاري نه شروع کېږي پیر روښان نو د پیر روښان څونه پس چې دغه خلک راغلي شاعران دیوان دي ټولو صرف د هغه تصوف د دغې عقیدې پرچار کړی دی. هغه دیوانونه که تاسو وګورئ تاسو ته بلکل څه خوند درنه کي بس وحدت ته او کثرت ته او داري او دغه قسم خبرې کوي خشکې موضوع تصوف ګرانه موضوع دغه د هر چا د پوهې دم نه هغې دغه قسم خبرې کولې. د خوشحال بابا چې راغی نو ده په شاعرۍ کې رنګارنګي را پیدا کړه. ده په هغې کې د روزګار غم د جانان غم پښتنو د پیښې مسلې ټیک شو د هغې د حل لارې خو لارې یو مقصدي شاعري او مقصد چې پکار ده شاعري هغه د شروع کړه مطلب چې هغې صرف یو روایت شروع کړی و او صرف په تصوف کې لګیا و خو د هغې له بلکل یو نوی روح ورکړو. زمونږ خلکو ته دې وخت کې چې څوک ګورو نو هغې ته لږه ګرانه ځکه ښکاري چې ما ته وایي چې نن تقریبا 400 کاله مخکنی پښتو خامخا زمونږ نه دغه ګرانه به وه او بل په هغه زمانه کې پکې د فارسي او د عربۍ دغه هم ډېر وو خو به هر خوشحاله بابا بیا هم کوشش کړی دی چې دې اسانه ژبه استعمال کړي او د پښتنو د هرې لهجې تاسو ته وختي ما خبره وکړه چې د بنوسو لهجه هم پکې وینئ د یوسفزو هم پکې وینئ او د مومندو هم پکې وینئ دا ټول پکې شته دی. نو د یو خو پښتنو د دغه ور کوي تاسو خپل منټو کې زور پیدا کړي یو شی اتفاق پدان کې پیدا کړي خپل ملک د اواګي په خپل لاسو کې واخلې پښتنو کم مشاهیر چې دنه مخکې تیر شیو د هغې تعریفونه یې کړي دي او پښتنو ته دا ویناګانې کړي تاسو مهرباني وکړئ دې په لار روان شئ تاسو څه کوئ د غلامۍ ژوند تېروئ دغه کوئ که نه ښه بیا په هغې کې ورته د دې تعلیم د غیرت خپل کړئ میلمستیا ورورولي پښتونولي چې څومره د پښتونولۍ څونه دغه دي که نه حقدار دي د دې ټولو تبلیغ د کړی چې دا څیزونه په ځان کې خپل کړئ دا په ځان کې راولئ نو تاسو به هلته څه شئ ما ورته چې زمونږ د اوس هم موږ دا خبره کوو تر ننه پورې موږ کې اتفاق نشته دا په هغه زمانه کې موږ دا خبره کوله چې پښتنو کې اتفاق نشته نور تکړه خلک دی خو که اتفاق پکې پیدا شو دا ارمان هغه کوه دا ارمان هغه ځان سره یو مړو هغه دا اتفاق غوښته تاسو ته پته ده چې قومونه په دې جوړېږي په اتفاق باندې جوړېږي که نه نو موږ چې لکه د خوشحال بابا په شان مشر موږ د پښتنو خدای پاک راکړی دی خو موږ د هغه نه هغومره فایده وانه غوښتی شوه د هغه د ویژن نه د هغه د سوچ نه د هغه د لیک نه چې هغومره چې موږ وانه غوښتی شوه د هغې وجوهات دي خو د هغې نه زه تېرېږم خو زه نه ویم چې هغې کې ډېر بلا ډېرې خبره ای باندې موږ بیا چېرته داسې یو پروګرام دغه کو هغه دا چې ډېرو شاعرانو او زه دا یم چې د ډېر وخت خبره هم نه ده د 1960 نه پس
کله چې دا کامل سي دغه 250 نه پس د یا ولسی د بجرګه چې جوړه شو دغه دوران کې زمونږ د مشرانو شاعرانو دا وکړه چې خلکو نه رحمان بابا دیوان واغشه د دې نه وړه دا ټول واز او نصیحت ته خکار کا و دروغ مو وای رښتیا وای دا خې خبرې دي دیو تر امخه دا له وګوره په دې پوښې دا څه شي دي بالکل نېشنلزم باندې د پښتون نېشنلزم خبرې کوي تاسو ته چلونه کوي چې یوازې زمونږ دا کار خو نه چې بس موږ د آخرت غم کو مونږونه کوو دغه کوو زمونږ په دنیا کې هم یو رول دی دلته هم موږ غواړو چې موږ ځان له خپل یو سټیټ جوړ کړو یو خپل حکومت جوړ کړو خپل معاشره خپل صحیح کو یو کو دغه ټول هر څه پاغه کیو نو هغه نه پس خوشاله و بعد موږ دغه شاعرانو مخکې کو او تاسو هم چې دا نن څومره شاعري کیږي نو دا لکه دا غپونه دي کنه خو زمونږ د ترقی پسند تحریک چې دي ستوي یا ترقی پسند ادب چې ستوي بالکل دا ټول د هغه ځای نه روان شوی دی زمونږ د ترقی پسند مصنفین دی وي چې په پلاني کال کې جوړ شو 1914 عیسوی دی کنه هندستان دغه خو دلته هم چې زمونږ د کم شاعران چې د باچا خان تحریک سره تړلي باچا خان تحریک ډېر مخکې شروع شوی دی تاسو ته پته ده هغه سره چې کوم خلکونه باچا خان هم هغه ته جوړ کړو چې تاسو دغه شوندو زلفو رخسار دا خبره پرې ده د کامی مسلې پښتون چې د کومې مسلې سره مخ ته د دې د حل لارې چارې راوباسي د پښتنو د تونه خصتونه چې کوم غلط دي تاسو خوښ نه دي د هغې غندنه وکړئ چې په پښتنو خجن شروع شي کنه نو زمونږ چې کوم لوستي او ښه شاعران دي بانو اخونان او د اولسي شاعران نه لکه قلندر مومن دی کامل صاحب دی سیف الرحمن سلیم دی دا رحمت شاه سایل دا ټول تقریبا په هغه لار روان دي ټول مقصدي ادب تخلیق کوي په دې وخت چې پښتون د کومو مسلو سره مخ دی یا د پښتون سره کم زور زیاتی کیږي زمونږ په شاعرۍ کې د وړوکی شاعر په شاعرۍ کې هم تراغي او عکاسي ویني یو عکس باغی راغشتي وي باغی باندې به خبره کړې وي دا خبره ټول خوشاله وا کړې وي او دا مخکې دا چانه کولې او دغه اثر د موږ ټول خلکو اغشته دي خو دا خو نه مونږ چې دا جینیس چې کوم دا په دور کې یو کس پیدا بالکل موږ خوشاله بابا یو نغدا تاسو د رباعي ده چې د یو سړي سره لکه دا ډېر لوی خبره چې ما دا پته یې زسونه ما دا د عربی او دغه من عرف نفسه فقط عرف ربه چې خپل ځان په دغه خپل رب پیژند ځان پیژندل ډېر ګران کار دی خو دې خوشاله وبته دا احساسو د سو ځای د خبرې کړې دي دا رباعي تاسو ورن تاسو پته ولګي وي نه به زما غوندې بل ننګیالي راشي نه به زما غوندې بل جنگیالي راشي خټک خو پرېدا په درس افغان کې عجب که هسې فرهنګیالي راشي لکه هغه زمانہ کې 400 کال دا غو شو هغه وایي چې خټک خو پرې دا چې په ټول افغانانو کې مدام آشن سړی نشي راتلی دومره هغه ته د خپل ځان ادراک د خپل ځان نه دونه خبرو نو چې څو سړی د ځان نه خبري یا د خدای نه څنګه نه خبر نو په هر حواله باندې لوی سړی او نن موږ دا واقعیا ثابت شو تر نن پورې موږ څوک پیدا نه کړ دا خوشحال بدل موږ سره نشته هیڅ سبسټیټیوټ نشته نشته هغه خبره ټیک ثابت ده بالکل جی بالکل مشتاق صاحب زه غواړم چې پروګرام اختتام کې تاسو کو خوشحال د توري په لاس را پاسي نو دې قوم ته به څه پیغام ورکړي یاره دا خو حالات باندې ډیپند کوي او هغه حالات بیلو اوس بیل دي هغه زمانہ کې خو دا و چې پتا ته مایي چې شیر شاه سوري یا خو د مغول په فوج کې یو عہدیدارو بالکل او خدای پاک په یو ټیلنټ پیدا کړو را پاسې د مغول حکومت واغشته خو په هغه زمانہ کې په تورا او په موټو باندې په ځوانانو باندې کار کېده بالکل اوس نننی وخت چې کوم دی نو نننی وخت تاسو نه دی اوس کرنی وخت پیدا شو نو هغه بم داسې لکه څنګه چې بچا خان د پښتنو لپاره یو تحریک چلو بالکل داسې تحریک په چلو ځکه چې یو جینیوس او بچا خان چې په کوم دور کې شروع شو هغه دور کې انګريزانو ټول ملک نیولیو وی نور وکه نه پریوته کنه نو ته وای چې یو موټه پښتانه داغي مقابله کول شو نشو کولای کنه نو د بچا خان ون سړی دا غیره پر د اتم تشدد لار خپل کړه د ګاندھی جی ون سړی دا غیره په اتم تشدد لار خپل کړه پای کې کامیاب شو هغه کامیاب شو نو کو په نننی وخت کې خوشاله بابین هغه د پښتنو سټارټ لپاره ما ته ښه چې داسې لار خپل ولا ځکه چې هغه سیاسي دغه ډېر خبرو علم لار به خپل ولا بالکل خلکو کې شعور پیدا کول جمهوریت طریقه باندې باغ دا شی کو بالکل د خلکو پر یو کې بالکل نن سبا کوم حالات دي
او موږ اکثر وینو خپل معاشره کې چې کوم اخلاقی تور باندې ګراوټ راغلی معاشرتي تور باندې چې کوم انتزاوال راغلی دی نو دا زمونږ ټولو کې غټ دشمن دی نو د دې خلاف به تاسو واچئ به بالکل کوشش دا خبره کوم د اوس د فضل نامه ما زما کار شروع دی په دې کې ما د پرونی د غراله چې د ملمستیا آداب د عنوان لاندې یو فصل لیکلی دی نو په هغې کې یو خبره کړې دا ما د ترننه په دا پته نه وه هغې کې لیکي چې مېلمه کله تاسو راشي که نه او هغه ناست وي نو هغه ته به بیا دا نه وایي چې خوره که نه خوره که نه خوره که نه دا یو شومتیا نښه ده سوچ وکړه زبردست بس مېلمه راغلی به د کیره به شروع کړي د ساعت پس خوره که نه خوره که نه خوره که نه دا ډېره بده خبره ده دا به نه کوې دومره دا کې هغه څیزونو ته کتلی دي په ډیټیل کې ډېر کین ابزرور ګرانو اورېدونکو نیکسټ پروګرام پورې اجازت غواړو تاسو نه د الله په امان کاته مسترګي پخات شي چې خبر دې دراتلو را باندې وشي ګوره تارا باندې کمې کوډې وکړې کپخپو درزنی درومما زړه مې نشي ته خو زمانه لاړې مرور شوې دا زما یاري دې هم ګوندې په زړه شي چې دیدن د محبوب کوم تازه شمه لکه کخ چې په باران سره وبشي د خیار بیلتون د ستونې پرې کول دي په یرغ بستونه چیرې پرې کاوه شي د خپل یار د جدایي هسې کار دی لکه سا چې د وجوده په واته شي بخت همره مدد بیا را سره وکړه چې په غېږ کې مې بیا تللی یارود شي یا د خوشحال سلام پوانو خو یارانو ګوندې بیا مې پلیدو سره زړه خشي جهان په مخ بنوي هستا غوند دل برا پری رویا امبر بویا سنبل مویا سمن برا د جهان په مخ بنوي هستا غوند دل برا پری رویا امبر بویا سنبل مویا سمن برا زلف مارا شاہ سوارا خوش رفتارا گلزارا زلف مارا شاہ سوارا خوش رفتارا بادنوشا میں فروشا کسب پوشا موکمرا پری رویا امبر بویا سنبل مویا سمن
جهان په مخ بنوي حسیتا غوندې دلبرا سرفرازا اشو سازا لبت بازا دل نوازا سرفرازا اشو سازا لبت بازا خود پسندا سر بلندا شکر خندا لب شکرا بری رویا امبر بویا سنبل مویا سمن برا د جهان په مخ بنوي حسیتا غوندې دلبرا گریوان چاکا تل بے باکا تشت پاکا دربنا کا گریوان چاکا تل بے باکا تشت پاکا خود رایا خود نمایا خود ستایا خوش ہنرا پری رویا امبر بویا سنبل مویا سمن برا د جهان په مخ بنوي حسیتا غوندې دلبرا غزل خوانا خوش لهانا دردندانا لب خندانا غزل خوانا خوش لهانا دردندانا لب خندانا امبر خالا پر خیالا تل خوشالا د زړه غورا پری رویا امبر